څېرې والا زمری هلته ورسېدو کوم ځای کې چې 400 بریته په چوچا پسې لګېدلی و. کله چې دې څېرې والا زمري دا 400 بریته ټایګر ولیده نو ویې وی ما ویلي وو او په کراتو مې دا چوچو پویه کړی و چې ما ته به اوازونه نه کې، خو نن به د دې چوچو د لاسه زما نه دا بوسو سکی جوړېږي. څېرې والا زمري د رسېدو سره چوچا ته چغه کړه چې دا غټ سر دې کته که اخوا راته 400 بریته نه ښکاري. نو چوچا په څلوري شو او څېرې والا زمري ته اوچت ورټوپ کړو. څېرې والا زمری په جذبه کې و جو په ځان پوه نه شو او په 400 بریته ټایګر باندې 2 حملې وکړې. د څېرې والا زمري د ځان نه ستمه پیدا شوه نو د 400 بریته سره یې انګټ اچول وه. په دې کې 400 بریته یو 2 ګوزاره دا څېرې والا په دې سټ وو او مازغه یې وله ځیله راوستو. د 400 بریته د 2 ګوزارو سره څېرې والا زمری په چغو شو چې 400 بریته صبر صبر خبره کو که نه، زما خبره واوره. نو 400 بریته ورته ویې وایه زر کوه کنې یو 2 دله نورې راپغوم. 400 بریته دا ما په قصد دا ټول ګناه د چوچو دی، دی ما زر پرې پوه کړی چې غول لاله جوړ نه کړو خو هغه دې جوړې کړه راله که نه. نو 400 بریته ورته وویې نو بیا مخې ته سولې سولې ولې کېږي یو 2 دله نورې راپغوم کړو. نو څېرې والا زمري ورته وویل چې خیر اوس یې پرېږده بیا به ستا مخې ته نه درځي. نو 400 بریته ورته وویل نو بارې دا کڼا د مخې نه پناه که زما که نه دلته دله بمبه کوم. د دې خبرې سره 400 بریته د هغه ځینه لاړ او په روانه کې دا خبره وکړه دا کڼا بیا زما مخې له راغی نو څېرې والا ستا به هم خیر نه وي.